السلام علیکم، زه سونو پښتونخوا سلمان خان د وخت بنو هسپتال کې زه ولاړ یم. لکه څنګه چې تاسو پته پرون په بنو کې افطاري ټایم په کیڼ باندې د دوی دمکو حمله چې کومه وه هغه شوې وه. نو په دې دمکې چې کوم دي د کوټ براړه، کوټ دایم او د کوټ عدل د اسپس رهایشي چې کوم دي هغه کسان چې کوم هغه وژل شوي وي. مو سره په دا موقع باندې چې کوم دی د هسپتال ترجمان محمد نعمان ولاړ دی، هغه نه به پته کوو د هسپتال سبا نه وهله تر اوسه پورې څومره انتظامات شوي وي او څومره کوجوالټي راغلې ده. اول خو د انتظاماتو خبره وکړو، ډېره مننه. پرون چې څنګه د بلاست اواز مونږ ته راغو نو مونږ فوري طور باندې خپل چې MTI بنو هسپتالونه دي هغه مې الرټ کړل. ټوله عمله چې کومه ده هغه مونږ راوغوښتله او دلته مې تعینات کړله. نو شکر الحمدلله مونږ دې ته بالکل ذهني طور باندې تیار وو چې که چېرته کیجوالټیز راشي نو مونږ د دې ته خپل سهولیات چې کوم دي، وسایل چې کوم دي هغې مطابق موږ ته فیسیلیټیټ کولی شو. خو چې څنګه مونږ دلته راغلو او عمله ټوله راغله نو هغې نه پس مونږ ته ډېر په ګڼ تعداد سره دلته زخمیان چې کوم دي هغه ټول د دې د وجې نه چې کله چې بلاست وشو نو د خلکو د کورونو چتونه، دیوالونه او شیشې په کورو کې هغې ماتې شوې. د هغې نه چې کوم زخمیان وي هغه مونږ ته راغلي. اوسه پورې چې کوم مونږ سره تعداد دی هغه 12 مونږ سره باډیز دي، ډیډ باډیز چې هغه مړه شوي خلک دي، او 36 چې کوم دي 36 هغه زخمي حالات مونږ ته راوړل شوي دي. نو هغې مونږ چې کوم ضروري بنیادي طبي امداد هغې ته مونږ ورکړی دی او الحمدلله د ټول اوس سټیبل دي، مونږ سره په وارډونو کې لګیا دي او مونږ دې ته چې کوم طبي امداد دی هغه مونږ رسوو. لکه څنګه چې تاسو د هسپتال ترجمان محمد نعمان خبرې واورېدې، په دې چې کوم دي 12 کسان چې کوم دي په هغه کې بچیان دي، خواتین دي، هغه چې کوم دي په حق رسېدلي دي او دې سره چې کوم دي 36 کسان چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي. هغه سهولیات چې کوم دي هغه چې کوم دی روان دی او د مکې کې چې کوم دی آس پاس علاقې کې د کورونه چتونه پرېوتي او جماعتونه چې کوم دی هغه پرېوتي. نو د ریسکیو چې کومه کاروایي ده هغه هم روانه ده او د څومره چې شهدا دي د هغه جنازه چې کومه هغه په بنو په سطح باندې چې کومه مشترکه ادا کېږي.